السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو علم کې ده چې د مدارسو د داخلو وخت بیخي را قریب شو. که ووایو نو تقریبا هفته دوه درې هفتې ټوټل د مدارسو په داخلو کې ټایم دی او بعضې مدارسو داخلي خو بیخي تقریبا هفته یوه نیمه هفته کې شروع کېدو والا دي. نو همدغه سلسله کې جامعه دارالعلوم حقانیه کوړه خټک ضلع نوشهره اکثر ملګري تپوس کوي چې د جامعه حقانیه د داخلو څه ترتیب دی، کله شروع کیږي، څنګه شروع کیږي او څه شرایط دي. نو دې ویډیو کې زه تاسو ته د جامعه دارالعلوم حقانیه د داخلو متعلق شرایط او هغه ټول ترتیب تاسو ته بیانوم. تر اخره اوسئ را سره ان شاء الله تعالی تسلی بخش پوه شئ. اول خو دا چې د جامعه دارالعلوم حقانیه دارالحفظ حفظ او بیا پسې درس نظامی کوم چې اولانه تر دوره حدیثه پورې یا د اعدادیه نه تر دوره حدیثه پورې دا درجات دي او بیا ورپسې تخصصات دي. نو دا درې شیزونه دي، حفظ او ورسره کتابونه او ورسره تخصصات. د درې وړو تفصیلي تاسو ته ډیټیل بیانوم را سره اوسئ تر اخره پورې. اول خو دا چې حفظ چې دی زمونږ د جامعه دارالعلوم حقانیه حفظ الحمدلله ډیر یو ترقی سره روان دی او ډیر محنت طالب العلم سره کیږي، ډیر کوشش وسره کیږي، ډیر لګن وسره کیږي. دارالحفظ په جامعه دارالعلوم حقانیه کې د حفظانو لپاره چې کوم دارالحفظ جوړ شوی دی د هغوی د درس نظامی د طلبه کرامو سره د کتابونو طلبه کرامو سره بالکل تعلق، یعنی هغه یو طرف ته یو ځان ته یو سایډ ته ترتیب دی، بیلډینګ دی، هغې ته کوم چې دارالحفظ هغې ترتیب هلته جوړ دی. نو ډېر په اعلی معیار سره هلته ماشومانو ته حفظ ښودلی کېږي. نو هغې کې تقریبا د 13 سالو یا د 13 سال نه کم څه کم ماشومي دا اخیستل کېږي. دا یو پکې لوی شرط ده. دویم دا چې کم از کم ناظره به ویلي او کم ماشوم چې سپاره 2 یادې کړي وي نو هغې ته ډېره ترجیح ورکولی کېږي. دا داخلي د دارالحفظ د حافظانو د داخلي شروع کیږي بروز اتوار اور پیر 21-22 اپریل سهار 9 بجې. دا 2 ورځې د حافظانو داخلي دي او دینه مخکې وروستو بیا داخلو گنجایش ډیر کم وي، یعنی نشت حساب کوي ځکه چې ډیر غټ تعداد سره طلبه کرام راځي، ډیر غټ تعداد سره طلبه راځي داخلو لپاره. دویم سټیپ کې د کتابونو چې کوم درس نظامی د اولانه یا د اعدادیه متوسطه تر دوره حدیثه پورې دا ښه په کولاو غوږونو واوري چې څومره مدارس د وفاق المدارس سره الحق شوي دي. اکثریت مدارسو کې تقریبا 97-98% مدارسو کې هغوی کې وفاق المدارس سند چې د مخکنی درجې چا سره نه وي بالکل هغې ته داخله نه ورکوي. د وفاق المدارس سند دا بالکل لازم او ملزوم د طالب العلم سره. جامعه دارالعلوم حقانیه کې هم د داخلو ترتیب دغه شانته کې ده. کم طالب العلم سره چې د وفاق سند نه وي د مخکنی درجه، یعنی دوره حدیث داخله کې د موقوفن له کشف درجات سره نه وي، موقوفن له داخله کې د سادسه د کشف درجات سره نه وي، دا چې ورپسې روسو درجه ته ځه چې هر درجه د داخله کې چې د مخکنی درجه کشف درجات نه وي وسره هغې ته داخله نه ورکوي. دا نه دی چې مشکل ده، ورکوي یې نه اړو. دویم دا هغه طلبه کرام چې هغوی سره کشف الدرجات هم شته، د وفاق امتحان هم ورکړی، یعنی مثال موقوفن له ته داخله کوي نو د سادسه کشف درجات سره شته یا د حدیث داخله کوي د موقوفن له کشف درجات سره شته، هغوی ته دا لازم او ملزوم ده چې هغې به یا جید جدا وي یا به ممتاز وي. که دې نه ښکته تقدیر کې راغلی وي جید وي یا مقبول یا راسب وي، دې ته بالکل فارم نه میلاویږي. دا 2 کټګري دا 2 تقدیر چې کم دي که نه جید جدا او ممتاز، دا طلبه کرام داخلو دپاره زړه ښه کولی شي، راتللی شي. نور طلبه کرام دې تکلیف نه کوي او استادان یا چې کوم معامله ده هغې دې نه تکلیفوي. نو دا خو یو شو. دویم زمونږ هغه طلبه کرام چې هغه غیر ملکیان دي، پاکستان سره د تعلق نشته، هغه د نور ملکونو دي، هغه راځي د جامعه دارالعلوم حقانیه کې داخله کوي.
نو هغوی دپاره دا شرط دی چې هغوی به پاسپورټ ورسره، تعلیمي ویزه به وي ورسره، او کومه مدرسه کې چې هغوی سبق ویلی دی د هغه مدرسې یعنی دوره حدیث دپاره راځي هغوی سره به د موقوف علیه سند ورسره وي. چې د موقوف علیه سند ورسره نه وي هغه طالب العلم ته داخله نه میلاویږي، ځکه چې وفاق دا تقریبا صرف پاکستان کې ده. بعض یو 2-3 ممالکو کې نورو کې هم شته د وفاق سره مدارس منسلک دي، الحق دي، لیکن اکثر ملکونو کې دا نه دی وسره الحق ده. اکثر ملکونو خپل بورډونه وي. نو هغه د پاکستان وفاق المدارس سره دغه تعلق نه وي، نو هغه د پاره دا وي چې پاسپورت ویزه به ورسره وي او د موقوف علیه سند به ورسره وي. لیکن اوس چلو دوی خو جید جدا یو طالب علم سره د وفاق سند دی، هغه جید جدا هم دی، ممتاز هم یا جید جدا دی یا ممتاز دی. بهرنی طالب علم دی هغه سره د موقوف علیه سند شته، د دې دا مطلب نشته چې ته داخله میلاو شو، نه، دی به په دې تقدیر باندې به دوی ته فارم میلاویږي چې کله فارم ورته میلاو شي دینه به ټیسټ اخیستل کیږي. هغه ټیسټ نه بعد به کوم د مدرسې مشران استادان دي، کوم مشرانو طرف نه چې کوم امتحان دپاره ټاکلی شوي چې هغې امتحان اخلي، هغوی بیا پیپر یې وړي، هغه بیا چک کوي. نو هغه زمونږ ډېر جید استادان دي، مشران استادان دي او ډېر تکړه استادان دي. ان شاء الله هغه کې څو خبره هم نشي کولی. هغه استادان دغه پیپر چک کوي، ښه په سړو دماغو سره، ښه په حوصلې سره دا پرچې په ورځ 2-3 کې چک کوي، او هغې کې چې کم کسان پاس شي، کم کسان فیل شو اخو لاړل، کم کسان چې پاس شي هغه پاس کسان چې دي د هغې بیا کشف الدرجات چک کولی کیږي چې چرته طالب علم ایکه دوکه پکې داسې هم راوځي چې د الله بنده چرته یا راسب وي یا مقبول وي، هغه خپل کشف الدرجات کې ایډیټینګ کړی وي، هغه جید جدن یا ممتاز کړی وي. د هغوی کشف الدرجات د یو طالب علم کشف الدرجات دا چې کولی کیږي د وفاق المدارس د بورډ ویب سایټ باندې یو کشف الدرجات چې کول کیږي. خرج اوس دې ته چې دا امتحانات به کله وي او داخلي کله شروع کیږي. چې څومره قدیم طلبه کرام دي، چې څومره هم قدیم طلبه کرام دي، اعدادي او لانا تر دوره حدیثه پورې، د هغو ټولو راتلل چې دي هغه په 20 اپریل باندې دي. دا د هفتې ورځ راځي. په 20 اپریل د هفتې په ورځ باندې دا ټول طلبه کرام به لازمي راځي او دوی به خپل حاضري الته یقیني کوي. هغوی دپاره بیا ځان له شرایط دي که نه، هغوی ټولو د قدیمو طلبه کرام ته هغه د شرایطو پته ده. داسې هم نه چې ټول قدیم طلبه کرام اخلي، هغې کې هم هغوی ته ډېر شرایط یې ورته ایښي وي چې هغه شرایطو باندې پوره نه وي هغې ته داخله نه ورکوي، هغې ته داخله منسوخ کوي. د دې نه علاوه کوم چې جدید دوره حدیث طلبه کرام دي چې موقوف علیه بله مدرسه کې ویلې ده او دلته حقانیه ته راځي دوره حدیث دپاره، د هغوی دپاره 2 ورځې دي. 2 ورځې هغوی راتللی شي، یو ورځ باندې هم فارم اخیستلی شي، او چې کوم هغه اوله ورځ نه پاتې شي دویمه ورځ باندې هم هغه کوم چې پاتې طلبه کرام دي هغه فارم اخیستلی شي. هغه دي بروز اتوار اور پیر 21-22 اپریل، په 21 اپریل او په 22 اپریل دا 2 ورځې جدید دوره حدیث طلبه کرام کوم چې نوی طلبه کرام راځي دوره حدیث داخله کی په دغه 2 ورځو باندې خپل فارمونه اغستلی شي. اچھا د دې نه علاوه موقوف علیه اولا ثانیه ثالثه دا 4 درجه، اولا ثانیه ثالثه او موقوف علیه دا 4 درجه چې دي دا د منګل په ورځ په 23 اپریل باندې بدوی راځي او خپل فارمونه به اخلي. هغې نه بعد به دغه ټیسټ کیږي او هغه پیپر یې بیا ځي او چک کیږي، ورځ 2 بعد به د هغې ریزلټ آوټ کیږي. رابعه خامسه سادسه اور تکمیل، رابعه خامسه سادسه او تکمیل دا 4 درجه. بروز بود 24 اپریل، په دې 24 تاریخ باندې د بود ورځ د دوی به فارمونه اخلي او بیا به دوی نه ټیسټ اخیستل کیږي او هغې نه بعد به د هغوی پیپر یې چک کولی کیږي. دا د طلبه کرامو د درس نظامی هغه شیډول هغه ترتیبو دی شیډول او ترتیب باندې دا بار دا خبره زکه کوم چې طلبه کرام بیا ډېر تنګول کوي او بار ورته پوښتنه کوي چې داخلي کله دی او څه شرایط دی او څه نه دی او څه دی.
نو دا کوم خبري او کوم شرایط او کوم دا ورځ می چې درته یاد کړی دا لازم ملزم دي. یعنی مثال جدید دوره حدیث طلبه کرام په 21-22 اپریل به دوی فارمونه اخلي او دوی 23-24 لاړل یا د دینه هفته 2 هفته بعد راغلل، بالکل په یو قانون او په یو هغه باندې دوی ته داخله نه ملاویږي. د دنیا سفارشونه کې وچلې ډېر غټ سفارشونه وچلې پکې، خو سفارش پکې کار نه ورکوي. دارالعلوم حقانی کې تعلیمي نظام الحمدلله د جامعه حقانی داسې دی چې دا نن سبا بالکل ټکېدلی دی، داسې ټکېدلی دی چې څوک به کې یو انچ برابر هم کمی زیاتی نشي کولی. اچھا دا و د درس نظامی درجاتو حساب کتاب. اوس راځو تخصصاتو ته. الحمدلله جامعه دارالعلوم حقانیه ورځ تر بلې ترقي کوي، ورځ تر بلې داسې په ترقي روانه ده، داسې په عروج روانه ده چې که یو انسان په عقل سوچ ورته وکړي نو د عقل نه بهر خبره ده. الحمدلله جامعه دارالعلوم حقانیه کې تخصص فی الفقه، تخصص فی الحديث، تخصص فی التفسیر، تخصص فی اللغة العربیه، دا تخصصات شروع دي. دا تخصصات شروع دي او د دین علاوه تجوید للحفاظ، تجوید للعلماء او د عربي معهد دا هم شروع شوی دي. دا څو شیزونه دا په دارالعلوم حقانیه کې ډیر په ترقی کال تر کال دی کې ترقی راځي. تخصص فی الفقه والافتاء دی کې تقریبا 12-13-14 پورې کسان اخلي، د 14 نه سوا کسان نه اخلي. او دا د تخصص فی الفقه د دې د کامیابی راز هم د جامعه دارالعلوم حقانی چې د تعداد انتهایی کم اخلي. د تخصص فی الفقه تقریبا داسې اندازه به واخلو چې د دې کلاس مثال داسې وی لکه د اولا کلاس. اولا کې طلبه کرام سره څومره مهنت کیږي، استاد بالکل په سر هر ټیم ناس وي، ورته وایي دا یاد کا ته اوري ته ګوري هر څه. هم دا شانګه تخصص فی الفقه کې هم وي، استاد په سر ان ټایم ناس وي، درته وایي دا مطالعه وکړه، دې ځای نه دې ځای پورې دا مطالعه کوي، دا درس دا اوري، مختلف شیزونه یې ورکوي مختلف. نو هغه دا وي چې دوی په پوره یو فن کې مهارت حاصلوي. نو هغه فن کې چې مهارت حاصلوي خامخا به هغه فن ته مکمل ټایم ورکوي. نو زمونږ چې د جامعه دارالعلوم حقانیه تخصص فی الفقه والافتاء کوم چې ترتیب دی نو هغه بروز بود 24 اپریل باندې 24 اپریل باندې طلبه کرام راځي او هغوی ته فارم تقسیمیږي. او دې لپاره هم جید جن او ممتاز دا شرط دی چې جید جدن او ممتاز وي. نو هغه طلبه کرامو ته فارم ورکول کیږي او هغه نه بیا ټیسټ اخلي. دا هم تاسو علم کې راولم چې جامعه دارالعلوم حقانی کې تخصص فی الفقه والافتاء لپاره، تخصص فی الفقه لپاره تقریبا لګبګ 700-800 طلبه کرام ټیسټ لپاره راځي او اخلي پکې څومره تاسو ما مخ کې 12-13-14 کسان، د 14 نه سوا نه اخلي. نو دومره ډیر طلبه کرام راځي او دومره لږ تعداد پکې اخلي. دا هم د تخصص د حقانی د کامیابی یو راز دی. دین علاوه کم چې تخصص فی الدعوه والعقیده ده، کم چې تخصص فی الحديث ده، تخصص فی اللغه العربیه، تخصص فی التفسیر. د دې سلور تخصصات داخلي دا بروز جمعرات 25 اپریل باندې د دوی ټیسټ وی، دوی ته فارمونه ورکول کېږي، دوی نه به ټیسټ اخیستل کېږي او هغه نه بعد دوی ټیسټ چک کول کېږي، با نه بعد دوی رزلټ دا لګي چې ته پاس شو ته فیل شو. خدي کال زمونږ نوی یو درجه چې لغت العربیه معهد دی نو هغه کې تقریبا داسې دا کم چې مخکې ما تاسو تخصص په لغت العربیه وې دي کې علما راځي او کم چې معهد دی د لغت العربیه په دې کې تقریبا داسې به واخلو چې د 16-17 سال نه کم طلبه کرام چې حفظ کړي وي هغه طلبه کرام دې کې داخله کولای شي او ډیر جید استادان دې راوستي دي او ډیر تکړه استادان ورته راوستي دي او ځان ته یو ماحول یو ترتیب ورته برابر کړی دی، ډیر یو عجیب ترتیب ورته برابر کړی دی د معهد لپاره. د دې معهد لپاره کم طلبه کرام چې داخله کول غواړي هغه بروز هفته 20 اپریل باندې 20 اپریل باندې بدی راځي او د دې فارمونه ورکول کېږي، د دې نه به ټیسټ اخیستل کېږي. زموږ تجوید الحفاظ 13 کال هم او دې کال وسره تجوید العلماء هم شوی دی، تجوید الحفاظ او تجوید العلماء
الحمدلله تیر کال تجوید الحفاظ دا ډیر په کامیابی سره لاړو. نو دې کال تجوید العلماء هم شروع کو. تر اوسه پورې ډیر ټلیفونونه کیږي او ډیر په ترقی سره اندازه داسې لګي چې ډیر کامیابی سره روان دي. نو تجوید الحفاظ او تجوید العلماء لپاره بروز هفته 27 اپریل. نو دا د تجوید الحفاظ او تجوید العلماء د داخلو هغه شیډول. کوم شیډول چې موږ په فیسبوک باندې شیر کړو په دې کې دغه ټول ترتیب لیکل شوی دی. لیکن بیا هم مونږه زبانی تاسو ته د وجه وای چې طلبه کرام لګور نه خپوي شي او بار طلبه کرام بیا تاسو نه کوي ځکه چې تاسو ته په دې ورځو شپو کې مصرفیات هم ډیر وي او هر طالب تاسو کوي چې فلانکی داخله کړه دا او فلانکی درجه داخله کړه دا او فلانکی څه شرایط دي او څه دي او څه نه دي. نو الحمدلله د سو کالو نه دغه شرایط روان دي. دا کوم شرایط چې ما تاسو ته بیان کړل او په دې شرایطو کې بالکل اونچ نیچ نه کیږي. نو لہذا زما د هغه طلبه کرامونه چې هغه ته داخله ملاو نشي یا هغه طلبه کرام چې هغه په دغه تقدیر باندې برابر نه وي نو هغه طلبه کرام د مزید زمونږ د مدرسې عمله استادان ناظمان یا د جامع دارالمحقانی چې کوم محسنین دي هغه د بار نه تنګوي بار د هغه ته تکلیف نه ورکوي ځکه چې د هیڅ چا سفارش پکې نه چلی. بالکل د سفارش څوک سوچ هم نشي کولی. نو دغه ټول ترتیب او موږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي. ان شاء الله کوم ملګرو ته چې داخلي ملاو شي ټول کال کې به ان شاء الله غب شپ لګو. ستاسو ورور محمد یونس الوزی او دعاګانو کې یاد ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.